بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. مسا سرور ستاسو ملګری طاهر خان. غواړم چې ملګری لږ راغون شي لایو ویډیو ته ملګری راشي. دا غینه پس ډیر ضروری یو پیغام سره شریکوم. څومره چې زمونږ پښتانه دي په وطن کې دي د وطن نه بهر دي. څو ورځې مخکې تاسو د حضنور بیټا کومه سانحه چې شوې د بنوخار کې په هغې باندې مونږ اواز چوت کړی. ټول پښتانه، ټول پاکستانیان، ټول خلک په دنیا کې هغه ټول راغونډ شوي دي په دې باندې اواز دی. ګوره دا واقعي که موږ وګورو دا څه نوي نه دي، دا واقعي ډېرې زیاتې کېږي. موږ وګورو په میډیا باندې راشي، هفته هایلایټ شي یا میاشت هایلایټ شي، خبره ختمه شي. دا خبره زه نه غواړم چې دا خبره ختمه شي. د ایمان چې کوم دی درې درجې د ایمان او سجونه اوله غټه درجه دا چې تو چرته ظلم وینې، غلط کار وینې او هغه تو په لاس سره منع کې، دا اولنۍ درجه ده. دویمه درجه هغه چې ستا د لاس نو کم از کم چې تو په زبان باندې د هغې بد وې، اواز په هغې باندې شوت کې چې بھئی دا کار غلط شوی دی، دا کار نو کول پکار او د دې مخنیوي تو په زبان باندې وکړي. د ایمان د سچونه اخرنۍ درجه دا وي چې انسان په زړه کې بد وګڼي چې بھئی دا کار غلط شوی دی. وس زمونږ په معاشره کې دا به اوس مونږ خپل ځان ته ګورو چې زمونږ د ایمان درجه کم ځای کې ته ده. اوس زما وس څه کېږي؟ زما وس دا نه کېږي چې بھئی زما پلاس کې اختیار نشته. قانون دی که نه، یو قانون جوړ دی. زمونږ په لاس کې دا اختیار نشته چې بھئی چا ظلم کړی، چا زیاتې کړی، لاړ شي هغه د ګریوان ونیسه یا هغه په خپله پانسي که یا هغه له سخته نه سخته سزا ورکړه. زمونږ نشته، ټیک ده. زمونږ په لاس کې خدا شته چې په دې باندې اواز چوت کړو. و صرف خبر د ویډیوز دپاره نه ده چې په موبایل باندې زه راشم، زه په دې باندې ویډیو کم یا مونږ هغه فیملی ته تللي یو، مونږ د هغو اواز چوت کړی دی. دغه هم زمونږ هغه ایمان دی. اوس د وخت تقاضه دا ده چې په دغې نه بالاتر شو لږ مونږ دغې نه لږ غټ سوچ وکړو. ما یې 2-3 ورځې مخکې هم پوسټ کړی دی. زه قسمیه دا خبره کوم چې ما ته د شپې خوب نه راځي کله چې دا هر څیز زما ذهن ته راځي او زه په خپله ډېر حساس انسان یم. هلته کې چې زه تللی یم هغه ماحول کتلی، داسې کیسز کېږي. خپل اولاد هم دی، دا کم ملګري چې یې هر څه رونه خویندې په کور کې، که مسافر بهري هغه خپل بچي دلته پرېښي. نو مونږ اوس دا څیز مخ په وړاندې بوځو. ما ویلي هم دا و چې مونږ به احتجاج خپل ریکارډ کوو. زمونږ په لاس کې دا ده، مونږ احتجاج کولی شو که نه. زمونږ وطن دی، جمهوري وطن دی، دا زمونږ حق دی. مونږ به په پرامنه طریقه سره، ډېر پرامنه طریقه سره به مونږ خپل احتجاج کوو. احتجاج کمی د اتوار په ورځ په اتوار کې دا احتجاج دی. زه شکریا د پېښور چې کوم زمونږ رونه دي د هغو ادا کوم. هغه ټول ملګري په دې کې زموږ سره ملګري دي، د پېښور ملګري دي، بیا زموږ سره د KPK د ډفرنټ سټیز نه مونږ سره رابطې شوي دي. کله چې ما هغه پوسټ لګولی چې بھئی د دې دپاره به راوځو، دا خبرو صرف د فیسبوک دپاره نه ده چې بھئی مونږ کمنټ وکړو بھئی زیاتې شوي، ظلم شوي. د دې دپاره د کور نه هم راوتل پکار دي، د خپل بچي د درد دپاره د کور راوتل پکار دي. په غټه سطح باندې اواز وتول غواړي، ځکه دا یوازې حضنور بیټا نه ده، زمونږ خپل بچي دي. مونږ خپل افیسونو کې هر سړی په خپل کارونو کې، خلک بهر مسافرو له تللي دي، خپل بچو له مزدوري کوي. خپل بچو سره به څوک څنګه سکیورټي ملګری کوي؟ هر سړي غریبي ده. د دې لپاره موږ د اتوار په ورځ باندې فیصله کړې ده. په اتوار په ورځ پېښور کې صوبایي اسمبلی مخې ته به زموږ احتجاجي. زه ریکویسټ کوم ټولو پښتنو ته، ما چېرته تاسو ته نه دي ویلي چې بھئی پلانکې ځای کې ته راشئ، پلانکې ځای کې غونډه ده. دا زموږ د بچو د مستقبل دپاره هر یو کس په دې کې چې څومره سیاسي کسان دي، سیاسي ورکرز دي، هرې پارټۍ سره تعلق لرونکی هر یو سیاسي ورکر، هغه به لازم په کور کې د هغه بچي، د هغه برونه خویندې د سیاسي پارټۍ دپاره نه، د خپل بچي د مستقبل دپاره روزئ، د حضنور لور د روح دپاره روزئ، د راروان چې کوم داسې کیسز کېږي د هغې د مخنیوي دپاره روزئ. هر سیاسي ورکر ته مې التجا ده، درخواست دی. هر سماجي کس ته مې درخواست دی، التجا ده. د میډیا، د سوشل میډیا ملګري چې څونه ملګري په سوشل میډیا باندې دي، که هغه فوني واینز جوړوي، که هغه سماجي کارونه کوي، که هغه سیاسي هلې ځلې کوي، که هغه هر قسم ویډیوز جوړوي او د چا سره یو پلیټفارم دی، د چا سره دي 1000 کسان ولې نه پیډېږي، هغه ملګري د خپل آیډیا نه پوسټینګ وکړي چې د اتوار په ورځ په تاسو په دې احتجاج کې شریک شئ. هغه ملګري هم راشئ، د چا چې کم پلیټفارم دی. یاد ساتئ دا ویډیوز، دا پلیټفارم، دا فیسبوک، دا یوټیوب، دا زموږ نه پاتې دي په دې دنیا کې. د دې هېڅ دغه نه زه که مړ شوم که نه، که زه مړ شوم که میلیون دی او که 2 میلیون دی که 3 میلیون فالوور دا زما نه پاتې دي. د دې ما ته هېڅ فایده نشته. ها که د دې
که د دې نه تو چېرته ښه کار واخلې دا به دې فایده کوي. دا ملګري لایو کال کوي نو هغو ته مه کوئ زموږ دا ویډیو ډېر. نو د دیر چې څونه پښتانه دي نمبر 1، د سوات چې څونه پښتانه دي، د صوابۍ چې څونه پښتانه دي، د پېښور چې څونه پښتانه دي، د نوخار، مردان، تغبایي، شیرګړ، خاکوټ، درګۍ، بونیر، بنو، کوهاټ، د چا په زړه کې چې احساس یې که نه او چا سره د خپلو بچو فکري او دغه ګل ماشوم چې تاسو به د فیسبوک باندې نه یې که نه د دغې ماشومې دپاره روزئ. زمونږ به 2-3 غنټې احتجاجي ښه په پرامنه طریقه سره به روزو. زمونږ وطن دی، زمونږ قانون دی. ګوره په وطن چې کوم دی زمونږ وطن دی که نه، تاسو ته پته لګي چې په دې کې دا څیز غلط دی. ټیک شولو؟ د هغې څیز خلاف به روزو. بهی مونږ خپل اواز وتولی شو چې بهی دا څیز غلط دی، د دې څیز مخنیوی پکار دی، دا قانون جوړول پکار دی. نو څونه چې د پېښور ملګري دي، د پېښور خلک ما سره ډېر رابطې کوي، بار وایي چې تاسو د راتلو څه پروګرام دی، کله به راځئ، کوم ځای کې درځئ. نو زه نن ټولو پښتنو ته زه به ستاسو انتظار کوم، د ټولو پښتنو به روز اتوار 3 بجې د ماسپښینې به د صوبایي اسمبلۍ مخې ته به زه ولاړ یم. زموږ سره به ټول پښتانه ولاړي. ټولو ته درخواست دی چې روزئ دا وخت دی یا ساتئ. الله تعالی انسان له موقع ورکوي، دا هغه موقع ده. شاید زما ستاسو د اواز د وجې نه، شاید زما ستاسو د کوشش د وجې نه، شاید حکومت دا اقدام واخلي او را روان چې کله هم داسې کیسز کېږي که نه، نو په هغې کې به ستاسو برخې یاد ساتئ. که کوم مسافر بهر دي زموږ په احتجاج کې شرکت نشي کولی، هغه مسافر ته درخواست کوم چې خپل فیملیز ته کال وکړئ، خپلو ملګرو ته کالز وکړئ. هغه ملګري انوایټ کړئ زموږ د احتجاج ته. هغه په پرامنه طریقه سره د خپل وطن پاکستان زنده‌باد نارې به ووو او دا به وایو چې دا څیز غلط دی، به یې داسې سټیک کوئ. ټیک ده؟ دا جنډه هم په دې زړه د پاسه ده، دا به یې ټول عمر لی انشاءالله تعالی. مسافر چې کوم بهر دي خپل فیملیز والته ووایئ، هغه دې ټول دغې صوبایي اسمبلۍ مخې ته راشي، په پرامنه طریقه سره به خپل احتجاج کوو. چې زمونږ تبلیغي حضرات دي په دې معاشره کې د هغو یو ډېر غټ امپیکټ دی، یو ډېر غټ د هغو کمال دی په دې معاشره کې. تبلیغي حضرات چې څونه دي هغو ته مې درخواست دی چې هغو دې هم دې له راشي زمونږ به د احتجاجي. څونه چې علماء کرام دي زمونږ مشران دي، علماء کرامو ته مې درخواست دی، د کالج چې څونه طالب علم دي، د یونیورسټي چې څونه طالب علم دي، زمونږ څونه مزدورکار خلک چې دي، زمونږ که څونه وکلا دي، که څونه خلک دي، د هرې طبقې سره تعلق لرونکي خلکو ته دا زما التجا ده، دا زما درخواست، زما دپاره نه، زما د اواز دپاره نه، په تندر دي هر څیز ولګي دپاره هم نه، د خپلو بچو د مستقبل دپاره روزئ، د خپلو بچو د حفاظت دپاره روزئ، د خپلو بچو د عزت دپاره روزئ. زه به ستاسو انتظار کوم. د اتوار په ورځ د میډیا ملګرو ته هم درخواست دی چې راشئ او دا مونږ چوت کوي. د سوشل میډیا څونه چې یوټیوبرز دي، څونه د چا چې فالوینګ دی، هغو که څوک واینز جوړوي، که څوک عام قسم ویډیوز جوړوي، که څوک رپورټینګ کوي، که هر څیز کوي، ټول ته مې درخواست دی د خپل چینلونه، د خپل پیجونو نه، د خپل آیډیانو نه، د خپل سوشل پلیټفارم نه راشئ او دا تاریخ یاد ساتئ. د اتوار ورځ را روان د اتوار ورځ صوبایي اسمبلۍ مخې ته پرامنه طریقه سره به احتجاج کوو، بیا به موږ واک او هلته کې به خپل احتجاج ریکارډ کوو. دا زمونږ په لاس کې ده، دا مونږ کولی شو. دا د دې دپاره چې کم از کم ضمیر مطمئن ضمیر چې ضمیر مطمئن که سبا دا یا الله زمونږ په لاس کې خدا و د کور راوتی شو، خپل आवाज هم کړی دی خدای پاکه، نور هر څه ستا په لاس کې دی. د خپل بچو د مستقبل لپاره، د حفاظت لپاره او د خپل ضمیر لپاره چې کم از کم ضمیر ته هم لږه ډېره تسلي میلاو شي، لږه ډېره تسلي میلاو شي او د خپلې خپله برخه هم پکې واچول. په دې کې پرښته بیټا کم چې په اسلام آباد کې د مومند جنسۍ پرښتې بیټې سره هم دا زیاتې شوې، د هغې نه پس قتل شوي، د هغې فیملي هم په دې کې شریک ده. زینب کم لور چې زموږ د قصور وه، د هغې فیملي هم راغلي په نوخار کې دي او زموږ کوشش هم انشاءالله چې د حضنور لور فیملي به هم زموږ سره خپل احتجاج په پرامنه طریقه سره ریکارډ کوو. ټول ته درخواست دی چې په دې احتجاج کې زموږ ملاتړ جوړ شي. څونه ملګري چې هر سوشل نیټورک استعمالوي په هغې باندې دا کمپین شروع کړي. نننۍ ورځ زموږ سره ده، د خیالي ورځ زموږ سره ده، د اتوار دا ټیم چې کوم دی مونږ خلک کیبورډ ته تکړه یو، کمنټس کولی شو، لایک کولی شو، شیر کولی شو، ویلی شو زیاتې کېږي په لکونو باندې کمنټس وکړو، په لکونو باندې دا ایموجي ورکو که نه چې او به یې زړه خفه شو. دا ټیم دی اوس د دې موبایل او د دې کیمرو د دې سیسټمونه روزئ، بهر روزئ، په ریل مانو کې اوس ودرېږئ، د دې خلاف زموږ سره اواز چوت کړئ. زه به ستاسو د ټولو انتظار کوم. ورځ د اتوار ورځ، سبا نه بل سبا
زګي صوبایي اسمبلی ته مخامخ ټایم ماسپښین 3 بجې. زه به تاسو انتظار کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.